أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. دین اسلام جو ډیر اهم عمل چې هغې ته حفظ الفروج ویل کېږي، د خپل عزت حفاظت کول، شرمګاه حفاظت کول. قرآن کریم د دې په باره کې 11 آیاتونه قرآن کې د دې ذکر دي چې نارینه زنانه الله پاک دوی له خواهشات ورکړي دي، شهوت ورکړی، لیکن په دې امتحان دی، د دنیا فتنې دي، هغې کې به دوی خپل عورتونو د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي. یو حفاظت دا دی چې هغه به پرده کې ساتي، او دویم حفاظت هغه دا دی چې د حرامو نه به ساتي، د حرام کاری نه، بد کاری، بد عملی، بد فعلی نه ساتي به. دا یو داسې عمل دی چې 20 احادیث دې باره کې ذکر دي، په 11 غټ آیتونه، او دا داسې یو عمل دی چې د دې په وجه باندې انسان کې کله چې د شرمګاه حفاظت کوي نو ډېر نیک او ښه خویونه په انسان کې راځي، او کله چې حفاظت نه کوي نو ډېر بد اعمال، بد اخلاقه په انسان کې او نور هم پیدا کېږي. او تاسو ته معلومه ده چې څومره بدکارۍ په یو علاقه کې هغه ډېرې شي نو دومره ناکاره مرضونه هغه هم ډېر زیات شي. دا ایډز وغیرہ خطرناک بیماری دي، آتش دی، سوزاک دی، یو شی بل شی، دا ټول د بدکارو د وجې اکثر هغه کېږي. د یو بدکار انسان چې وي نو د دین په حوالې سره به انتهایي کمزورې وي، ډېره لږه دینداري به یې پکې او پرهیزګاري هغه پکې نه وي، د الله یره دا پکې نه وي، مروات په پکې نه وي، نرتوب دا پکې نه وي، وقلت الغیره او غیرت به ډېر زیات هغه کم شي او خراب شي. نو یې چېرته به ته ونه مومې چې یو زناکار سړی دی هغه دې د الله نه یېرېږي، چېرته به ته ونه مومې چې زناکار سړی هغه به واده پوره کړي، واده خلاف دی، چېرته به ته ونه مومې چې زناکار انسان په خپل ملګري باندې هغه غیرت وکړي، هغه سره کړې وعدې پورې کړي، د هغه ملګرتیا وکړي، د هغه سره په ټولو وعدو باندې وفا وکړي، وفاداري نه کوي دا انسان، وفادار نه. ولا صدق فی الحدیث، دروغجن وي دا انسان، دروغ پکې ډېر زیات راشي، غداري دا پکې راشي، خیانت پکې راشي، حیا چې دی نو هغه ختم شي. دا څومره یو یو کار چې کله ته وګورې نو څومره د نقصان دا کارونه دي چې دا په خلکو ته دروغجن شوې، ته بې وفا شوې، ته د ملګرو خیال نه ساتې، ته غداري کوې، خیانت کوې، نو دا ټول غیرت کمېدل او دارنګې مروت هغه کمېدل، حیا کمېدل. حدیث کې راځي کله چې تا حیا څه زړه غواړي کوه، اصل شی رکاوټ دا تعالی د ګناهونو لپاره چې بند دی، سړی ته حفاظت کړي دا حیا چې دا تعالی دې کلاو کړله نو بس بیا څه د در باندې په مخه باندې هغه راځي. رب العالمین دې موږ دا قسم ګناهونو نه هغه په امان ساتي. په دې کې صفا یعنې صفا هغې زنا ته وایي چې زناکاریانې وي، بدکاریانې وي، او بیا آخر کې وایي واده یې وکړه. ګوره علماو خپل فتوو کې دا لیکلي دي
چې کوم خلک د واده نه مخکې تعلقات هغه ساتي نو چونکې که دوی بیا واده وکړي نو اکثر دا واده ناکامه کېږي وجه دا ده چې بنیاد یې خراب سوا د دې نه که څه کسانو نه داسې معاملات شوي او هغوی د زړه د اخلاص وروسته بیا توبې وباسلې او الله پاک په هغوی باندې رحم وکړي داسې ډېر کم اکثر چې د دې کورونه روان شي او داسې تاسو ګورئ چې دا څوک تښتېدلي را تښتېدلي یو څوک کورټ میرج کوي قسمه قسم معاملات کوي نو د هغوی کورونه ډېر زر کال دوه کاله بعد هغه خراب شي کوم په هغه کې کورټ باندې په کوم کورټ چې نکاح کړي باقي کورټ نه بیا چې د هغې په ذریعه طلاق راشي او ځان خلاص دې ته صفه دا مسله ده بېغا بله د بدکارۍ مسله هغې ته وایي بېغا یعنې بدکاریانې دې دپاره کوي چې پیسې پې ګټي دا ډېر ناروا کار دی دا بل ناروا کار یو خو پکې دا کار وشي چې بدکاري ده او بل پکې دا کار وشي چې پیسې په هغې باندې واخلي نو دا حرامې پیسې هغه واخلي بل هغې ته وایي لیواتت دا دی چې هلکان نارینه د نارینهو سره هغه بدکاریانې کوي مصاحبه زنانه د زنانو سره هغه بدکاریانې کوي استماع انسان په څه طریقه باندې د خپل کور والا نه علاوه په څه طریقه باندې چې هغه منی خارجي د استماع او اخلاص په ذریعه بل څه په ذریعه باندې وعهارت د شپې ګناهونه کول دا ټول دا ذکر دي د دې مقصد هغه دا دی چې که هر قسم طریقه باندې غیر شرعي کار کېږي دا بدکاري کېږي دا ګناه دی او غټ ګناه دی غټو ګناهونو لپاره مختلف هغه طریقې کار دي بیان د هغې لپاره چې غټو ګناهونو پهچان لپاره مختلف تعریفونه شوي یو تعریف پکې دا دی چې هغه ګناه غټ ګناه دی چې په هغې باندې د یو حد ذکر شوي دی د چا د ګناهو په حد په ذکر نو دا غټو ګناهونو کې دا غټ ګناه دی یو حدیث کې داسې قسم الفاظ راځي چې کوم کس څه وخت کې دا زنا کوي نو په دغه وخت کې دی مؤمن نه دی دا ډېره خطرناکه خبره ده د دې د وجې نه دا دین اسلام حکم کړي چې ودونه وکړي د دې وجې نه حکم شوي چې چا د واده طاقت نه وي نو هغوی دې روژې نه وي د دې وجې نه حکم شوي وي که څوک غریبان وي نو هغوی دې هم کوشش وکړي چې هغه په اسانه طریقه باندې ودونه وکړي وجه دا ده وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله څوک چې بېواده دي هغه له هغوی له ودونه وکړي که چېرته غریبانان وي نو الله به یې مالداره کړي دا به الله پاک مالداري ول الله ورکړي څه بعضې خلک د نبي علیه السلام په وخت کې راغلي وو هغوی حالانکې صحابه وو خو د هغې خیال دا و چې مونږ به واده نه کوو نو دا واده نه کول دا به ګنې غټه نیکي وي ډېر زیات ثواب به په دې مونږ به عبادات ته اوزګار یو عبادتونه به کوو او نفلونه به کوو نو نبي صلی الله علیه وسلم چې دې نه خبر شو نو په دې باندې رد وکړو ما ودونه کړي دي او بیا دا خبرې چې وکړو نو اخر کې وایي چې فمن رغب عن سنتي دا زما طریقې دي چا چې زما د طریقو نه مخ واړو فلیس مني هغه زما د ملګرو نه نه دی دې وجې نه قرآن کریم چې کوم مسله ذکر کړې ده یو کس دی هغه که چېرته کې د زناکارۍ خطره ده په هغه باندې هغه پوهېږي په ځان چې مانه ګناهونه کېږي نو داسې کس دپاره علما ویلي دي چې واده کول دا فرض دي او واجب دي لازم دي که هغې سره ځان بچي ذلک لمن خشي العنة یا یو کس وایي چې یو واده نه زه 2 ودونه کوم 3 ودونه کوم 4 ودونه کوم زما حفاظت هم وشي اولاد هم ډېر وي امت هم ډېر شي داسې نور سوچونه په هغې کې نو هغه به کوي او چې کوم انسان هغه د زناکارۍ یره په هغه باندې نشته دی نو هغه دپاره واده کول د دې نه غوره دي چې په نفلونو کې وخت تېروي نفلي عباداتو کې وخت تېرولو نه دا واده کول دا د داسې انسان لپاره هم غوره دي چې هغه باندې د بدکارۍ هغه څه یره تر هغه نه بیا په دې ځای کې علماو د واده یو 15
غټې فائدې هغه ذکر کړي نکاح کولو یو غټې پنځه فائدې یو دا دی چې اولاد الله پاک ورکړي نسل به باقي پاتې شي صدقه جاریه کې نیک اولاد ستا نسل وي نو هغې چې نیکان وي نو څومره چې مخکې نسل وچلېده او عبادات کې مسلمانان نو تا ته به د هغې ثواب رارسي او نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې ودونه کوئ چې اولاد ستاسو ډېر وي او زه به په تاسو باندې فخر کوم نو دا ټول په دې کې راځي بیا د بدکارۍ چې دا منع راغلی هغې کې مې وجه دا ده چې نسل خراب نه شي د زناکارۍ نه منع چې دا نسل خراب نه شي مثال په طور باندې یو ماشوم چې دی هغه د دې پلار نه دی د بل چا نه دی او په دې نسل کې ساتي نسل کې خراب راځي نسل کې بګاړ هغه پیدا شي نو دیو جنا اسلام دا ویلي چې بدکاري باندې کیږي د نسلونو حفاظت د قبر حفاظت د خاندان حفاظت هغه دې لپاره دی په دې طریقه باندې چې بدکاري ونه کړی شي دویم فائدہ د ودونو هغه د کسر الشهوت انسان دی الله رب العالمین د کې ډېر صفات ملائکو کو شان صفات بکیږي حیوانات کو شان صفات بکیږي سه فطری انسانی صفات هغه په دې کې اغشته شهوات بکیږي غصې بکیږي دا او دا ټول د دې لپاره دي چې انسان باندې امتحان غصه په کوم ځای کې انسان استعمالي نفرت په کوم ځای کې استعمالي دا یره په کوم ځای کې استعمالي امید په کوم ځای کې استعمالي خواهشات دا په کوم ځای کې استعمالي دا ټول د عبادت دا د زړه د څومره معاملات چې دي دا ټول عبادت دي انسان په دې کې چک کول کېږي چې دې څه کوي انسان دی هغه خواهشات دي هغه وعده کوي نو د کامیاب شو دیني مکمل کو ځان مؤمن دین ځان مکمل کو باقی دین چې الله نو یې حفاظت کوي د خپل ځان او انسان دی هغه خواهشات دي نو هغه روان دي بدکاریانی کوي لکه صحابه کرامونه دا نقل دي منافق انسان شهوت پرست انسان هغه ته سلور ودونو کې هغه بیا هم چې د بدکارو په څیر او بیا هم ګناهونو په څیر معلومه ده چې دا واقعي چې دا واده د ګناه نه بچ کېدو سبب دی خو اصل سبب چې دی هغه دماغ کې زړه دی چې دا زړه سم نه نو بیا انسان سلور ودونو کړي نو هغه نشي بچ کېدی بدکار نو ګناهونه هغه نشي بچ کېدی بیا هم ګناهونه کوي دیو جنا د زړونو د حفاظت دا انتهایی ضروري ده په دې کله چې انسان په خواهشاتو قابو مومي نو دا خواهشاتو باندې قابو موندلو نه بعد د جبهې حفاظت وکړي د غوږونو حفاظت وکړي سترګو حفاظت وکړي لاسونو حفاظت وکړي په خو باندې دا څلورو ته زینا نبی علی السلام ویلي چې د سترګو زنا شته د لاسونو زنا شته د غوږونو زنا شته غوږونو باندې زنا دا خبره اورېدل سترګو باندې کتل لاس لګول جبهې باندې دې خبرې په خو باندې دا ځایونو ته تلل دا ټول د زنا یو حصه ده چې خلکو ته هغه حاصلي نو دیو جنا په قرآن کې آیت راغلي په داسې معاملات مبارک کې وي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون المؤمنان ټول الله ته توبه واسي چې کامیاب شي دا یو د دې چې څنګه طریقه کې انسان څنګه حصہ کې زناکارۍ هغه ملوث شي یا بد نظریانه کړی یا وګونه غلط استعمال کړی یا جبه غلط استعمال کړی لاس کې غلط استعمال او بیا ټول کې غټ ګناه د زنا حصہ بیا د بدکاري کول د شرمګاه دا بیا چې په دې کې هغه ګناه هغه جوړ شي نو په نکاح سره شهوات هغه د فقېږي د سترګو د نظر حفاظت کېږي شرمګاهونو حفاظت کېږي درېمه فایده هغه دا ذکر کړې ده ترویح النفس علي رضی الله عنه فرمایي چې روح القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت کله کله خپل د نفس لا خپل د زړونو لا لږ راحت ورکوي لږ آرام او ورکوي زه دا کله چې دا زیات تنگ کړی شي نوړون شي دیو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن ولي څو پوری چې تاسو زړه دې ته پوره مطمئن دي کله چې زړه باندې لکم څه دا راځي بیا بس کوي دا باندې مثال یو انسان دی هغه خوب ورځي او د نفلونو کې لګیا نه بلکې ټول خوب ځکه
خوب درځي او په زور ځان باندې دی هغه زبردستی شروع کړي ده اوس خوب وکړه بیا دا نفلي منځونه به دا تهجد وغیره دا دین اسلام دې لپاره ذکر کړي دي روح القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان لنفسك عليك حق ورستا د دې هغه بعض صحابه وی چې موږ ټول شپه عبادت کوو چاوي چې هر ورځ وروځي نبی علیہ السلام ورته دا استاد دی وجودم پتا باندې حق دی استاد دی سترګم پتا باندې حق دی استاد ملمون پتا باندې حق دی یعنی هر یو چیز برابر ټایم ورکول دته د جسم د خرابای نور د دین کارونه نشي کولای د دین کار صرف یو څو کارونه نه دي ډیر زیات کارونه دي نو کوم انسان دا یا ساتي خو مؤمن څوک خو مؤمن وجود مؤمن هغه دی چې هغه بیلنس سره الله حکم ودا کی د بندګانو حقونه او ودا کی اخلاق سدي معاملات سدي عبادت سدي دا ټول برابر نن سبا سي یو قسم لا انتها پسندي یو کس بس صرف ذکر اسکار حضور ورکړي او باقي چې سودم کوي جواریم کوي او ګاونډي سره پوس سره خیانت او زیاتې کوي نه بلکې دا معاملات او سره درست ساتي عبادت درست ساتي او دا رنګ اخلاق هم په ساتي باندې کله کې هغه مثال په تور باندې عبادت کې پابندي کوي ولیکن اخلاق داسې خرابي چې هر انسان ته تنګ یره پینځو ته موږ په ناسي او اخلاق ته وګورو خلک دې تنګ نو یعنی تاسو وګورئ چې دین اسلام دا دې زموږ د امت ته داسې ویل شي امت موثق دا درمیانه امت دې ور امت دې د دې ټول کارونه دا درمیانه کارونه د اعتدال والا کارونه دي کارونه دي درمیانه روي کوي کار یو معاملات نو دا یو مسله شوله چې دې سره دا وجود سره انسان ته راحت ملوي قرآن ذکر کوي سوره اعراف کې یسکن الیها چې سکون حاصل کړي دا واده دې لپاره سکون هغه حاصل دیو چې کوم وجود کې چې سکون نه نو هغه فورا پرې کوي یو حدیث دې صحیح حدیث دې شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی الله رب العالمین ناراضه کیږي دا انسان چې دا څه د ساتي چې خوشاله اوسه نه نو چې خوشاله نه ټول خوشاله نه نو څه د دې ژوندۍ پریشانای کی هغه له کوم څه حق نه راځي دا څه د ژوندۍ تیر شي دا طریقه اسلام نه قدرت چې نه بس هغه ساته کې زړه دي کیږي کنه بلکې الله رب العالمین په خبر کې یا په وخت راوړل او په خاطر کمانه کې سبب مو دا کی څنګه قرآن دا ذکر کړی دي چې کومونه په الله باندې دا کې دا ذکر کوي وایي يتفرق يغني الله كل من فضله فكر جدا شي الله مالدار دا ولي یعنی ګور کې انسان واده غواړي نو پریشان دی هغه سړي شي ګوره نو د واده یو کو الله به مالدار کې اکثر خلک ودونه سره سمشي صحیح ده او دې کسان هغه په ورونو کې معاملات راځي نو هغه به سړي شي ګوره ټول وخت یا وخت ټینشن کې چې بار ټینشن کوو ته بار چې کوو ته څنګه ته وتا او چې ټینشن کې پریشانای کې د هغه څوک او چې څنګه اخلاص شي هغه خپل کور ته لاړ شي او دې ځان لا نو دې چې एकदम خوش او په ځای وادو کې خپل ژوندۍ بیا تیری نو قرآن کریم دعا کې مسائل هغه ذکر کړی نو دا وضو سره راحت انسان ته سکون او ملالي دې لپاره چې دې عبادت او خپل زبان کې حدیث کې راځي چې الله پاک خوشالي کې داسې نارینه ته چې خپل هغه د شپې پاسې عبادت لپاره داسې زنانه چې خپل خاوند پاسې عبادت لپاره وو ترم کیا پیو کې کغه نه راځي دا کار دې چې د خاوند په مخ کې نه پاتې کیږي ترم کیا دې لپاره دې موږ لا پاسې او پته نه وتا چې راځي چې پیریان کې راغلي څه دا دې څه هر یو کار دا نه چې بس یو حدیث واورېدل او یو کار واورېدل او بس ورخلاص راځي د په عمل دا یو طریقې دی یو مدرسه کې طلباء طالب علمان او حدیث واورېدل چې ابو هريره رضی الله عنه بلا روان او زنانه کې لري نو سلام واچو نو د طالب علمان وی چې
هغه صحابي او سلام یې ته نو بس موږ هم سلام واچو چې بار راوتی دي نو هغه پټو کې زنانو کار کو دا باندې علاقې دا چې اکثر کارونه پټو کارونه هم زنانه کې ژوند ته وړ غنم هم زنانه وړي ټول کارونه هغه کې هغه لګیا دي په پټي کې کار کوي او دی ورته وی السلام علیکم څنګه ته السلام علیکم هغه د غرونو خطي وي مخ پورا کرانه وته وي دی راځي چې دا هم په حدیث عمل کو استاد دوی شیخ څه وایي چې الله بندیانو په حدیث عمل کوي ورڅ ته وګوري دا چې حدیث راغلی تاسو یې په عمل حالات ته وګورئ موقع ته وګورئ خلک دوی نه دي دعا لکه مثال په تور باندې چې جماعت د مدرسې دا جماعت د تنظیم نه سیا په ځنانه او استاد علی بیان کوي او السلام علیکم ورحمت الله بھائی اور بہنوں ماقا سمجھ کے راضی دغه څه ماقا بیا د خپل عمل خپل جوړوي صدقه کوي في الزواج تفريغ القلب عن تدبير المنزل دا درې فائدې شو اول فائدہ د اولاد بین خواهشات ختمول یعنی داغه جو ختمول او بل ترویج نفس راحت او سکون او صبر او مسله تفريغ القلب عن تدبير المنزل ذکر کارونه د نارینه لاسونه هغه خارج کوي زه خارج کوي مثال تو واقع نه کړی او دا چې نارینه دغه چې هغه چې لکه د دوبه او د سعودي عرب د دې کسان په شان چې هغه تلي مزدورو لال ته کیار سخت لګي کټوي ځان خپل تیاری او دا براک ساک او ضروري کې منزل هغه هیڅ کول وغیرہ دا ټول کارونه خپل کې نو هغه ته ټول پریشانی سي د کار خلک نه پریشان وای ستړي راشه او بیا سکو او د سالنې ته او دا نو چې چا په ځوانه راوستي دلته دي هغه موجود دي یو انسان ته د کور او کارونو نه فراغت هغه حاصل شي ماته یو ځای کې معاملات بدل شي او زنانه کوئی چې شابه سره ماشومان سمباله او ټول تیاری کوه په دې چې دا او سالن ورته ودرنه راړي او چې زه راځم چې څه تیاری خلق معاملات کی گئے کار متکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوروا د زنانو سردار او هغه د ټول کارونه کړی میچنې باندې وړو کړی غلای وړو کړی دا څومره سخت کارونه او به د لری لري ځای هغه راوړي دي لاسونه خپل چې نه تکلیف شي د ټول کارونه یې کړی یو دې چې دا زیدین هسپتال کې تاسو د تدریو په دې کې د محمد د نفسیات هسپتال نو دې کې دنګم لکه سایکیاټریست وغیرہ کینی دې چې په داخله راځي دا امراض او یو څه کوي چې ما ته دې زیات افسوس دی تاسو ګورم دې ګورم نو برابر ومه ډېر افسوس دی ما مخکې خپل څه دې زیات او هله اوس یې کله کله واه وای ما ته بیا افسوس چې دا مې کوم نو هغه ته وی هغه ډاکټر ته وایي چې تاسو یې ګنا وینا ما دا خبره دې کوي ته وګورئ چې ته خدای نه حسب سببي خدایا ساته په دې دنیا کې او د معاشره کې داسې اړین څه داسې څه چې خواندان وي یعنی کچھ تو واسطه چې هغه زړه راځي ګنا جواب دې دا یو قسم لذت نه تیارو دي خبرې ته چې دا ناجیزه کوي ردا سے خود بہت ترابی خشی سے بتا وہی گیا سینڈل سے کوا برابر ہوئی فی الزواج تفریغ القلب عن تدبیر المنزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ خفضات کلک سے تو قبور خوشحالی دی او خبر منی دا خبر منی انسان چې ډیر وخت بچت شي پدې زنانه د ټول کارونه کوي د نارینه او د بچت شي نو دی د دین کار کوي چې د علم حاصل شي عمل کوي چې نارینه یو ځان له وخت په خپل مثال وخت تر ډیر دی ټول اصل ولا زنانه تیارې ټول کې ولر څه تیارې اول نور یو بیا پوری یو بیا چې نه شي نارینه ولا ټول کارونه راځي ولیکن دغه باوجود د سره ډیر چې ټیم یې هغه ځان له فضولیات خرابې د دین ذکر نه کوي اعمال طرف ته توجه نه کوي
پنځمه فائدہ مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل. ولیکن دې سره دا خبر هم ده چې ودونه وکړي نو بیا زنانه چې د کږي پوښتنه پیدا ده او د هغې د چلم ډېر مسله ده د هغې مزاج هغه مختلف د انسان دی هغه ولیکن د نارینه مزاج مختلف د زنانه مزاج مختلف دي یو بل په مزاجونو نه پوهېږي نو ټکراو راځي هغې کې جنګ جګړې راځي هغې کې اختلافات راځي بیا اولاد راشي د هغې مسلې د دې لپاره د منډې تړلې بیا وایي خرچې به پیدا کړي قسم قسم معاملات نو دې کې صحیح دا نفس په کوششونو کې انسان مصروف کوي او کله چې انسان مصروف وي نو بیا هم د ډېرو ګناهونو نه بچي کله چې مصروف نه وي دغسې ناست وي دا په کوڅو کې اوسګار نو دی بیا رواني کوي دی ګناهونه کوي دی بد اعماله دا معاملات دي نو دې کوم یو خیر دی چې انسان مصروف شي د دې ماشومانو ضروريات پوره کولو لپاره د کور والا ضروريات پوره کولو لپاره د هغې لپاره منډې تړلې وي نو د ګناهونو نه هغه بچ شو. د ټایم پته لګي چې یو څو آیتونه دي د سورة المؤمنون کې دا ما چې کوم آیت مخکې ولوستو چې مؤمنان کامیاب څوک چې لمونځ کوي د الله نه یره کوي فضولیاتو نه مخ اړوي زکات ورکوي او د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي که ښځې وي یا بینځې وي بیا نه دي ملامت فمن ابتغا وراء ذلک د ښځو نه علاوه بینځو نه علاوه که هر طریقه څوک لټوي د خواهشات لپاره اولئک هم العادون دا زیاتي خواره دي زیاتي کوونکي او الله زیاتي کوونکي نه خوښوي او که کوم کسان د دې خبرو خیال ساتي نو دې سره دومره غټه خبره رب العالمین کړې ده چې دوی اولئک هم الوارثون دوی د جنت وارثان وي کوم جنت الذین یرثون الفردوس جنت الفردوس وارثان هم فیها خالدون هغې کې به همیشه سوره النور کې راغلي چې مؤمنانو ته ووایه چې د نظر حفاظت کوي او خپل شرمګاهونو هغه حفاظت کوي او بیا مؤمنانو زنانو ته ووایه چې هغوی د خپل نظرونه هغه حفاظت کوي هغه کوټه ساتي ښکته ساتي او شرمګاهونو حفاظت کوي دغرنګې سورة الاحزاب کې آیت نمبر 35 کې کوم چې د مؤمنانو لس صفات ذکر شوي مؤمنان سړي مؤمنان ښځې چې دوی تابعدار دي ایمان لرونکي دي عاجزي کوونکي رښتیا ویونکي صبر کوونکي د الله نه یره کوونکي صدقه خیرات کوونکي روزي نیونکي او د خپل شرمګاهونو حفاظت کوونکي او الله ډېر ډېر یادونکي نو اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما الله له ډېر لوی بخښنه او ډېر لوی اجر هغه تیار کړی دا په هغه لس صفاتو کې لس کوالټۍ چې ذکر شوي دي په هغې کې یو دا هم دی چې انسان خپل حفاظت وکړي دغرنګې سورة المعارج کې یو کم دېرشمه سپاره کې کوم صفات چې د مؤمنانو ذکر دي چې دې قیامت رښتینې ګڼي او د الله د عذاب نه د خپل رب د عذاب نه یریدونکي دي د مؤمنان او دوی د خپل شرمګاهونو حفاظت کوونکي دا په هغې صورت کې هم ذکر بیا تاسو خیال وکړئ یو مسله رب العالمین ذکر کړې ده په سورة بقره کې چې کله مثال یو سړی ولګېدو ښځې له طلاق ورکړو دا طلاق داسې ورکړو چې رجعي طلاق دی یو طلاق ورکړو دو طلاق ورکړي او رجعي طلاق دی او په هغې کې عدت تېر شو هغه ښځه هغه لاړه کور ته لاړه اوس د هغې نه بعد دوی په نوي نکاح سره دوباره نکاح کولی شي ولیکن څه خلک به هغوی به وایي چې نه تا یو ځل طلاق ورکړی اوس مونږ یې نه درکړو نو قرآن کې آیتونه راغلل یو صحابي خور ورکړي یو ملګري له او بیا څه وخت بعد هغه طلاق ورکړ نو بیا چې عدت ختم شو هغه پسې بیا راغلی چې زه بیا نکاح وکړم هغه وایي نه تا سره ما ښه وکړل او تا له ما نکاح واده مې درلود او بیا دا پرېښودله زه نه درکړو آیتونه راغلل کله چې آیت یې واورېده نو هغه یې پوه چې خامخا د عمل ته تیار نو دا ولې وایي کله چې هغه زنانه هم رضی چې او بس زوم واپس تلل غواړي نو دوی به دا نکاح وکړي وایي دا په دې وجه ذلکم ازکا لکم
صفای او سترای خبره وجه دا که خلک نه پریږدي ولا نارینه زنانه هغه غواړي چې موږ واده وشي او شرعي طریقې سره واده وشي او نه پریږدي نو څه به پټ معاملات نو هغه بدنام کېږي نو ګناهونو کې مبتلا کېږي نو رب العالمین ذکر دا ډېره د صفای او سترای خبره ده چې د دې نکاح وشي د ایمه نه کوي د نکاح قرآن خبره هغه واضح کړې ده بیا په سورۃ النساء کې چې کوم مسله راغلې ده چې تاسو ودونه وکړئ نو ودونه شروع چې کړې ده فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى دو ودونه وکړئ درې وکړئ څلور وکړئ دونه شروع کړل گویا چې دوا ودونه کول دا غوره کار څه کار هغه انسان دوا درې څلور ودونه نشي کولای یو واده دی یو نکاح دی ذالک مسکار ذالک ادنا الله تعالی انسان به انصافین او د ظلم نه او د دې سيزونو نه غبچ بیا دا رنګي په سورۃ النساء کې د وینځو سره د نکاح مسلې چې کوم ذکر شوی دي باقي کې دا خبرې محسنات غیر مصافحات ولا متقدات ده داسې جنکې دی وی داسې وینځي چې هغه پاک دامني بدکاری کوونکی نه ښکارا ولا متقدات احدان او نه پټ اشنایان نیول کی پټي بدکارای دي چې نه پټي بدکارای وي نه پټي ښکارا بدکارای وي هغه سره تاسو ودونه د سورۃ النساء کې هغه ذکر بیا ګوره د واده مسله دومره اهمه ده چې رب العالمین دا حکم کړی مشرک سړو او کافرانو لا هغه له فرمو دا ورنګه مشرک زنانو تر ودونه وکړي خو لیکن د اهل کتاب يهوديان نصرانيان دا غي جنکه هغه تر واده کول شي خو چې پاک دامن هغه سره نه پاک دامن شرط او د اجازه دی مو کو په دې کې لاولې دې د بارے چې مسلمانان هغه بچ د ګناهونو بیا سورۃ نور کې راغلي یو دوه آیتونه دي بس خبره ختمه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وینځي به هغه د مالکان ودونه نه کوي ولې بدکاریان یې کوي رب العالمین فرمایي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء خپل وینځي ګناهونو بدکارو د لپاره هم مجبور کوي هغه ځان پاک دمه ټول غواړي او تاسو دا کار کوئ لتبتغوا عرض الحیات دنیا پیسو لپاره چلوي خپل وینځي استعمالوي دنیا پیسې په ګټي ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور هغه خلق له یې ورکړي دا زورنا هغه ورکړي چې دا طریقې هم کوي بلکې دې له وزنو تنظیم هغه وکړي او دا رنګي قرآن کریم یو ډیر عجیب خبر هغه ذکر کړی دا د موسی علیه السلام د واقعیا چې دا خبره بالکل واضح شي چې د خپل اولاد حفاظت کول څومره ضروري کار کاغه الکامیو کې دي نه تر دې د الکام د پر عام طور خلک د رشته یو تابل ته وی چیرې رشته پکار او جنکه په تو کې او د ګوري چیرې یو کس چې دی هغه دا چې په اخلاق دي دیندار دي او ټول ساتلی شي ولیکن هغه د خپلوانو کې مې واره وي او پرې وي ولیکن دې وینا نه چیرې زما نو اشته دې یاري واده کوي او دا ډېر پد کړل کی خاص کر زموږ معاشره یا وې ته خپل راکړي وي او دې تاسو پوری چې موسی عليه السلام ته خپل وي چې انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين زما ولونه دي په دې دواړو کې یو لور تاسو ودو دا قرآن دا ذکر کړی د سورۃ القصص کې راغلي تاسو مخکې د دې تفسیر وضاحت سره هغه ورته نو دا ټول مسائل د آیتونو د قرآن کې د یو څه آیتونو ماته مختصر ولوستل د دې لپاره دي چې مسلمانانو معاشره د اصلاح شي دا پاک دامن وي صفا ستر وي د حفاظت وي باغې کې بدنامي نه باغې کې نور معاملات هغه خراب نه وي رسو ان شاء الله دې باره کې احادیث به ان شاء الله ذکر کوو